انصاف پیدا شي. موږ ډېر غریبانان خلک یو، اګه موږ په دغه ځینه پرېږدي نو موږ به ځان مړه کړو یا په خپله راشه موږ ټول کې دغه شان مړه کوي. په دې به راوتي یو چې موږ ته د انصاف میلاو شي، ځکه چې موږ د 58 نه مخکې راغلي یو او 58 والا وایي چې تاسو وځئ، موږ خو نه شو داسې وتی د چرګې ډارګۍ نه شو جوړولی او چې دی نه دې ځای نه وځئ. دا ظلمونه نه دي موږ سره، خو داسې موږ سره د انصاف وکړی شي او چې دی نو موږ نه پوهېږو قیامت په ورځ چې دی نو خو چې تللی نه دی انشاءالله چې زموږ به لاس وي او د دې مشران چې کوم هډر کوي او کوم حکمونه کوي د دې چې دی ګریوان به وي او زموږ چې دی نو لاس به وي انشاءالله. चिड़िया की चढ़ाई सरकारी गुंडागर्दी, गरीब का घर उजाड़ कर अमीर का घर बसाना. السلام علیکم ګران کتونکو، عبدالله شیرینی او پیر بیا ستاسو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. امید در به ساتم چې تاسو ټول به په خیر خیریت سره او الله پاک نه مې دغه ارزو تمنا ده کم مشکلات کم ستونزې چې موږ ته رامخې دي الله پاک ته په خپل قدرتونو باندې حل کړي. سوات کرنٹ افیرز پروګرام کې بنن په خصوصي توګه د یو علاقه ده چې د هغې نوم دی د ګلونو شاه، دا د کانجو ټاونشپ خواته واقع ده. په دغه حواله سره به خبرې اترې کوو. څنګه تاسو ته معلومه چې قیامت ټوټ پړي وایي چې کله دا غږ خلک واوري چې قیامت راغی یا قیامت یو غم خبر په دې باندې راشي نو هغوی په ما باندې قیامت راغی. نو دغه علاقې کې دغه شانتې یو غږ شوی دی. دغه علاقې تقریبا آبادي ویلی کېږي، د یو 30 قریب دغلته کورونه دي او په هغو باندې دغه غږ شوی چې تاسو هم ته کورونه خالي کوي. تاسو ته معلومه چې خلک کله یو کور آبادوي د هغې لپاره ډېر محنت کوي، پیسې ګټي، محنت مزدوري کوي، په هغې خپل ستړي وخت باندې هغه بیا دغه کور آباد کړي او بیا په دمه چې کله دغه غږ وشي چې کور راته خالي کوي. دا واقعه څنګه مخته راغلي راځئ دغه خلکو سره خبرې اترې کوو، د هغو خبرې واورو. احتجاجي مظاهره شوې ده چې په دغې مظاهره کې هغو په ګڼ شمېر تعداد شرکت کړی چې په هغې کې ماشومان، واړه، نارینه او زنانه راوتي دي. حکومت ته خپل فریاد کړی دی، جړی کړې ده. راځئ چې د دې فریاد واورو او کوشش وکړو چې د دې اواز اعلی چارواکو ته ورسوو چې په دې باندې ټوس ګامونه پورته کړی شي نو بهتره به وي. راځئ د هغو فریاد واورو. चिड़िया की चढ़ाई सरकारी गुंडागर्दी, गरीब का घर उजाड़ कर अमीर का घर बसाना. कानून की रखवालों से, इंसाफ की इदारों से, हमें अपनी अदालतों से, कानून की रखवालों से. زما نوم عبدالهادي دی، زه د ګلونو شاه کانجو ټاونشپ سره تعلق ساتم. اصل کې عبدالله صاحب دلته زموږ د خپله علاقه ده، په دې کې زموږ سره الحمدلله 25 نه ولا 30 پورې کورونه دي او دا حکومت چې کوم دی نن سبا زموږ سره ډېر ظلم روان کړی دی، خاص کر SDDO والا. د هغې نه علاوه چې کوم دی کوم ججان چې کوم دي هغو مطلب پیسو والا خلک دی، هغه مطلب لکه زموږ په حق کې فیصله نه کوي. چې کله مونږ مطلب خپل په دغه کوو د احتجاج ریکارډ کوو نو دوی مونږ پسې پولیس راولي یا مطلب لکه داسې دغه مونږ له دمکیانې راکوي. نو مونږ دا چې کوم دی نه شو برداشت کولی. مونږ اوس حکومت وخت نه دا مطالبه کوو چې مطلب زموږ دا کورونه چې کوم ځای کې دي دا ټاون نه جدا دي، مونږ له دې انصاف میلاو شي او زموږ دا کورونه چې کوم دی په خپل ځای پاتې شي. ځکه زموږ دلته غم خادي، کلبېغي، زموږ جومات، مدرسه دا ټول چې کوم دی په یو محله کې دي. په دې به راوتي یو چې موږ ته د انصاف میلاو شي، ځکه چې موږ د 58 نه مخکې راغلي یو او 58 والا وایي چې تاسو وځئ، موږ خو نه شو داسې وتی کله پسې نوټس راځي، کله پسې موږ د حکومت، کله پسې پولیسان راځي وایي د 58 نه وځئ. موږ خو د دقیق کلي نه وځئ، موږ خو د 58 نه مخکې راغلي یو. موږ وایو چې موږ ته د انصاف میلاو شي، ځکه چې موږ د حکومت او د ټول د موږ دا خواست کوو چې موږ ته د انصاف میلاو شي. موږ ته انصاف میلاو شي، ځکه چې موږ ته د انصاف میلاو شي. موږ ډېر غریبانان خلک یو، اګه موږ په دغه ځینه پرېږدي نو موږ به ځان مړه کړو یا په خپله راشه موږ ټول کې دغه شان مړه کوي. او دا داسې چل دی چې موږ 84 نه مخکې دا خپلې ځمکې اخیستې دي او بل غټه خبره پکې دا ده چې موږ سیټ ته یو. دا ټاونشپ زموږ نه وروسته آباد شوی دی او بیا راغلي زموږ په دې ځمکو په دې کورونو باندې دوی موږ ته وایي چې تاسو پاسئ او دا انتقال شوی ده، په DC پسې شوی ده، په پلاني پسې شوی، پلاني پسې نه موږ پیسې اخیستې دي، انتقال هم زموږ سره شته، اسټام هم شته، هر څه شته، خو په موږ باندې ظلم کوي. او موږ ته د میډیا په وساطت باندې د خلکو ته او د غټو ادارو ته او عام مشرانو ته وایو چې موږ دا ظلم په موږ باندې مه کوئ. زموږ د اړه نه یو الله خبر دی وروری، خو دا غټ ظلم دی موږ سره. او چې دی زموږ نیکونه دلته د خاورې شوي دي، دلته مقبرې ډکې شوي دي او اوس چې دی نو دا ټاون وروسته راغلی دی. اول موږ
او چې دین د روسته رااله او چې دین دا ظلمونه دي کنه چې دې نه پاسې اخر څه ګناه ده چې چل شوی دی چې دین موږ په خواري او په سختو دا کورونه موږ دا کوډه ځان له جوړ کړی دا دین اوس وایي زې دې زنه اخر څه چل دی کم طرف تلار شو موږ ته خو سلورن د معلومات نن سبا د چرګ ډارګي نشو جوړولې او چې دین وې دې نه وځي دا ظلمونه نه دي موږ سره کو د موږ سره د انصاف وکړي شي او چې دین موږ نه پوهیږو قیامت پر ورځ چې دین خو چې تللی نه ده ان شاء الله چې زموږ بلاسي او د دې مشران چې کم هډر کوي او کم حکومت کوي ګریوان به یو زموږ چې دین لاس به ان شاء الله دا کوټۍ جوړول او خرڅول دا لین شروع کو اوس اخري عدل خبر دی پر رااله چې اوس موږ پاسې موږ زاړیو زموږ سره اشتامونه او انتقالونه او کاغذونه خبر برابر هر څه شته هغه د پاسه چې موږ سره ظلم کوي او وای دا تاسو پیسې هغه شي جعلي خبرې دي او خپل خبرې کوي او موږ ته وای تاسو کورونه بورانو او تاسو به دې زین اوچتېږئ لرې کېږئ ځئ به او پاتې کېدو والا نه او پیسې ستاسو چې کوم ده هغه وخت سره چې څه دي ټاونشیپ شروع هغه پیسې جمع شوي دي او اکاونټ کې جمع دي او تاسو نه دي اخیستي هغه ستاسو خپل کار دی بس موږ سره ظلم کېږي په قسمونو باندې پراټونه را سره کېږي او الټا پلټا چې کوم دی موږ سره دا خبرې چلیږي نو اوس موږ دا سوال کوو انصاف غواړو حاجی بالکل ګران کتونکو د هغو جړه فریاد تاسو واورېدو پریس کانفرنس هم وکړو او دغه فریاد وکړو الله چارواکو ته چې دغه ځای باندې چې موږ کله آباد یو نو دا د کانجو ټاونشپ نه مخکې آباد یو او اوس موږ باندې دغه غږ شوی چې تاسو ځایونه خالي کوئ کورونه خالي کوئ کله پولیس راځي کله اس ډي اي راځي او دغه هم ته بار بار وینا کېږي چې تاسو د خپل ځایونه هم ته خالي کوي نو پکار ده چې اعلی چارواکي په دې باندې نوټس والي او دې چې کوم انتظامیه ملوث ته کانجو ټاونشپ کوم ایریا چې دی وایي چې موږ نه قبضه کړې دا موږ دې نه مخکې دلته آباد یو نو پکار ده چې په دې باندې غټ نوټس واخیستل شي او د کومې ستونزې مشکلات چې دي ته اوس رامخته دي دا حل کړی شي نو ډېر زیات بهتره به وي زه عبدالله شرین په دې ټایم ستاسو نه اجازت غواړم د لوی الله په امان